حق خبره کړې ده، هغه هم د علماء دیوبند بچی کړې ده. مفتی تقی عثماني صاحب، چیف جسټس مفتی تقی عثماني صاحب، مفتی اعظم پاکستان را پاسېدو او فتوی ورکړه چې اوس دور کې په مسلمانانو باندې جهاد فرض دی، چې دوی د فلسطین سره ودرېږي او دغه د اسرائیل نام و نشان ختم کی. دا فتوا زمنګ د دارالعلوم دیوبند بچي هغه حق پسند او حق گوی عالم مفتی تقی عثماني صاحب ورکړه دا فتوا. اگر چې خلک راولګېدل، اگر چې خلک را پاسېدل او وې دې صرف فتوی ورکړي جهاد لم دی لاړ شي. کله د پاکستان فوج ختم شو، د پاکستان سره اسلحه ختم شوه، منګر رستو شوي نه یو الحمدلله. ځکه د پاکستان فوج شته، د پاکستان سره اسلحه شته، د مسلمانانو تسلط شته په دې ملک باندې. نو خدا نه وي نو بیا به تقی عثماني صاحب په صف اول کې ولاړو او د هغه پیروکار به په صف اول کې ولاړو. والحمدلله زمونږ سره اسلحه شته، موږ سره فوج شته. تقی عثماني صاحب دا نه دی ویلی چې ته دکان پرېږده او ته جهاد له لاړ شه. تقی عثماني صاحب دا نه دی ویلی ته زمینداري پرېږده او ته جهاد له لاړ شه. تقی عثماني صاحب دا نه دی ویلی چې ته خپل کاروبار پرېږده. نه د جهاد دپاره خلک شته، د جنګ دپاره خلک شته، هغه دې لاړ شي. او چې کله هغوی هم کافي نه شو بیا به الحمدلله د دارالعلوم دیوبند بچې به ته ووینې چېرته نه دی رسته شوی. دغه تحریک کو راوچت شوی دی د هندوستان د ایسټ انډیا تحریک ختمېدونکي علماء دیوبند دي. هغه د اکبر بادشاه حکومت چې ختم شو او په دغه باندې د انګریزانو حکومت راغی، د هغې د ختمېدلو دپاره تحریک شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله چلولی دی. شاه ابدالي رحمه الله ته خط شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله لیږلی دی. هغه نه پس بیا د هغه زامن راوچتېږي، شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله، شاه اسماعیل شهید رحمه الله. دا تمام تحریکونه علماء دیوبند او د هغې نه بعد تحریک ریشم رومال، تحریک ترک موالات دا چا کړي دي؟ علماء دیوبند کړي دي.